بسم الله الرحمن الرحیم. د یو بزرگ قول دی او وینا ده چې یو کس د څلورو څیزونو دعوه کوي او دا څلور خبرې په ده کې نه وي، نو دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی، د ده دا دعوه باطله ده. نمبر 1 چې یو کس دا دعوه کوي چې زه د خپل الله سره د خپل رب سره محبت کوم او د رب حرام کړی شوي څیزونو نه ځان نه ساتي، نو دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی. یو کس دا دعوه کوي چې زه د محمد علیه السلام سره عشق او محبت کوم او دی د محمد علیه السلام اطاعت او تابعداري نه کوي، داغه د سنت او اهتمام نه کوي، نو دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی. او بل هغه کس چې هغه د جنت دعوه کوي خو د الله په اطاعت کې مال نه خرج کوي، نو دی دروغجن دی. دا دعوه کوي چې زه به جنت ته ځم او مال د الله جل شانه په اطاعت کې نه خرج کوي، نو دکه کس جنت نشي اغستی د الله نه، دی په خپل دعوه کې دروغجن دی، دی دروغ وایي. او بل هغه کس چې هغه د اعلی درجو دعویداري چې زه به په قیامت کې په جنت کې اعلی درجې او مرتبه حاصلوم او دی د فقیرانو مسکینانو سره نه کینی پاسی، د فقراو سره نه لګي، هغوی سره تعلق سم نه، او دی دعوه کوي چې ما ته په آخرت کې جنت کې اعلی مرتبه ملو شي، نو دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی، د دا دعوه باطله ده.